أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. نننی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 31 او 32 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کیږي. اوس دې آیات کې الله رب العزت چې نو هغه مسلمانانو ته داغوی د کامیابی چې نو هغه اعمال ښیي. وی ګوره تاسو چې نو هغه دا کارونه کوئ دا ستاسو دپاره د کامیابۍ او د کامرانۍ دي او دغې سره چې نو هغه ورته بیا د هغې ورځې د قیامت هم تذکره کوي چې تاسو له وروسته یو داسې ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ باندې به ګورئ سوا د اعمالو نه بل یو شی چې نو هغه هم په کار نه راځي. نو دا د الله رب العزت احسان دی چې الله رب العزت د دغې ټولو خبرو چې کم انسان ته وروسته د مرګ نه بعد چې نو هغه پیښیږي او د دغې ټولو خبرو الله رب العزت انسان ته د مخکې نه چې نو هغه تذکره وکړله چې دا د حالت چې نو هغه وي. او بیا الله جل جلاله چې کله خپل حکم ذکر کوي نو دنیایي قانون په شان دنیا بادشاه یو حاکم حکمران په شانتي نه بس دا زما حکم دی دا زما اډر دی همداسې به کېږي. الله رب العزت چې نو هغه په محبت سره په لطف سره په ښکلي انداز باندې چې نو هغه وایي. نو دې کې وګورئ الله رب العزت څه وایي قول وایه ورته پیغمبره چاته وایه لعبادي الذین آمنو زما بندگانو ته. نو څومره چې نو هغه په ښکلي انداز الله وایي ای پیغمبره تو زما بندگانو ته ووایه زما تابعدارو ته چې نو هغه ووایه کم کسان الذین آمنو هغه کسان چې ایمان یې راوړی څه دې وکړي یقیمو صلاته دوی دې مونځ قایم کړي چې هغوی چې نو هغه څه وکړي مونځ چې نو هغه دې قایم کوي مونځ له چې نو هغه ښکلی په ترتیب سره او په ټیم سره چې نو هغه مونځ دې ادا کوي. اقامت الصلاة اقامت شی دا ویلې کېږي هم دی ته چې د هغې شي د تمام آداب و رعایاتو چې نو د هغې د هغه خیال وساتلی شي او دغه کار وشي نو دې ته ویلې کېږي اقامت. نو مونځ کې هم الله رب العزت چې څومره هم د مونځ متعلق حکمونه راغلي دي ټولو کې چې نو هغه دغه خبرې کړې اقامت. اقامت معنی دا ده چې د هغې د تمام آداب و رعایتو چې نو هغه خیال وساتلی شي چې دې بنده ته چې نو هغه کم از کم چې نو هغه د مانځه فرایض و واجبات مکروهات مستحبات دا ورته معلوم وي دا ورته یادي. نو چې کله دته دا معلوم او دا ورته یادي نو بیا چې کم مکروه کارونه دي کم چې نو مفسدات دي داسې دي نو د هغې نه وده دې ځان ساتي په مانځه کې او کم چې سنت او مباح دي نو د هغې به دې اهتمام کوي. نو په دغې سره به د مونځ نو هغه کمال درجې ته رسي او مونځ دا د ایمان نه وروسته لوی عبادت دی. حضور علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېدو عایشه رضی الله تعالی عنها روایت دی نو هغه وخت کې مفهوم د هغې دا دی حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه دا جمله بار بار ویله الصلاة وما ملکت ایمانکم درې ځله چې نو هغه دغه یو روایت کې دی وی مونځ قایم ساتئ او خپل ماتحتو سره ښه کوئ مونځ قایم ساتئ خپل ماتحتو سره ښه کوئ مونځ قایم ساتئ خپل ماتحتو سره چې نو هغه ښه کوئ بار بار چې نو هغې دا ویل وینفقون مما رزقناهم او حدیث مبارکه کې هم راځي چې په ورځ د قیامت چې نو هغه به د ټولو نه وړاندې حساب اول ما چې نو هغه یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاة. الله پیغمبر فرمایي په ورځ د قیامت د ټول نه وړاندې چې انسان سره حساب کېږي هغه به هم د مانځه کېږي که چېرته دغه مونځ صحیح درست برابر راووتو الله دې کړي نو بیا به د ټول اعمال چې دی نو هغه صحیح او برابر او که دی خطا راووتلو کم راووتلو بیا بیا خوا ټول اعمال چې دی نو هغه هم خطرناک الله دې زموږ حفاظت وکړي. وینفقوا مما رزقناهم او خرج کړي چې نو هغه څه نه چې کم ولا مونږ ورکړې روزي
موږ ولا رزق ورکړی. اوس رزق کې چې نو هغه ټول شیزونه دي، مال پکې هم دی، صحت پکې هم دی، وخت پکې هم دی، اولاد پکې هم دی، صلاحیت پکې هم دی، قوت او طاقت پکې هم دی. خو چې دې انسان ته د الله د طرف نه څه هم میلاو شوي دي، د دغه ټولو د انفاق ذکر دی، د دغه ټولو چې نو هغه د خرج کولو چې نو هغه ذکر دی. موږ چې کله انفاق اکثر خبر راشي نو زموږ ذهن ته صرف ډایرکټ مال راځي. نه، مال نه دی، مال او تعالی چې الله دا کم صلاحیت راکړی دا چا دی؟ دا الله نه راکړی. موږ له چې نو الله رب العزت چې کم صحت راکړی نو دا الله نه دی راکړی. موږ له چې الله رب العزت دا کم اولاد راکړی نو دا موږ له الله نه دی راکړی. موږ له چې دا کم قوت او فهم ذکاوت الله پاک راکړی نو دا خو هم الله راکړی که نه. دا ټول شیزونه به راغلي او د الله په دین به لګي، الله به ستا ذمه چې نو هغه فارغ کېږي. که چېرته دا ټول شیزونه دي د الله په نو هغه په دین ونه لګولو، بیا ذمه فارغېدل چې دی نو هغه نشته، صرف په زکات یا په دغې نه. ځکه الله وایي چې نو رزق ما هم، ما چې ولا څه رزق ورکړی نو د دغې نه چې نو هغه دې خرج کړي، چې سمې ولا هم ورکړي دې ټول نه به خرج کوي، سرا و علانیتا، په پټه باندې هم او په ښکاره باندې هم. نو بعضې حضرات چې نو لیکلي چې سرا سره چې سرا دا تعلق ساتي د صدقات چې نو هغه نافله سره، نفل چې کومې صدقې کم چې نو هغه خیر کارونه کوي نو دغه دې پټ ورکوي، او کم چې نو علانیتا د تعلق ساتي د صدقات او زکات چې نو هغه صدقات واجبه او فرایض سره، لکه زکات شو، عشر شولو، سرسایه شوله، د پاره د دې چې نور خلک چې نو هغه دې عبرت واخلي. او بعض وایي چې نه، نیت له دخل دی، که اوس دې زکات هم ورکوي خو د ده په نیت کې چې نو هغه بیا دا راځي چې لویې په نیت کې راځتلی یا تکبر راتلو نو بیا دې دغه زکات هم پټ ورکوي. د بل د ترغیب خو کوي، خاص نه چې خپل عمل ضایع شي. نو که په دغه نیت کې چې نو هغه نور څه نه او په دې نیت چې نو هغه په ښکار ورکوي چې بل چا ته ترغیب میلاو شي، نو په دغه وخت کې چې نو هغه بیا په ښکار ورکولی شي. خو که د دغه کې نیت کې خلل لازم نو بیا دغه هم په ښکاره نشي ورکولی، دا به هم بیا څه کوي؟ په پټه باندې ورکوي. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، مخکې چې نو هغه د هغه ورځې نه چې هغه راشي چې په هغې کې به لا بیع نه وه، په هغې کې اخیستل او خرڅول چې دی نو هغه کیدی شي، ولا خلال، او نه وه پکې تعلق او دوستي چې نو هغه راځي. خلال دا د خلتون نه دی، او خله ویلی کېږي هغې دوستۍ ته چې هغه بې غرضه وي، بغیر د سلالت او د غرض نه چا سره چې نو هغه تعلق وي، نو دغې دوستۍ ته چې نو هغه ویلی کېږي څه؟ خلال د خله. او بیا چې نو هغه یو عربی ګرامر متعلق راځي، وایي چې خلال دا مصدر دی د باب مفعله نه هم راتلی شي. نو باب مفعله نه چې کله مصدر شي نو بیا مقصد دا دی چې په جانبینو کې آپس کې کم تعلق او محبت وي، نو دغه تعلق او محبت صرف محض د الله د رضا دپاره ساتي، دنیا یو غرض لالچ دپاره نه. ځکه حدیث مبارکه کې راځي د هغې مفهوم چې نو هغه دا دی، حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي من اعطى لله ومنع لله، چا چې نو د الله دپاره ورکړه وکړه او د الله دپاره چې نو هغې منع وکړه، واحب لله وابغض لله، او د الله دپاره چې نو هغه چا سره قطع تعلق وکړو، او د الله دپاره چې نو هغه د چا سره محبت وکړو، وانکح لله، او د الله دپاره چې نو هغه د چا سره نکاح وکړلو، فقد استکمل ایمانه. الله پیغمبر فرمای دې سړی ایمان چې نو هغه کامل شو. ځکه دی اوس په هر کار کې مقصود صرف او صرف د الله رضا چې نو هغه ګڼي، د دې نه ما سوا چې نو هغه بل څه نشته. همدغه وجه حدیث مبارکه کې راځي چې داسې کسان اووه قسمه کسان، استاد محترم حسین صدیقی صاحب چې نو هغه ترمذي چې نو هغه شرح د روضة الاحوذی نو په هغې کې لیکلی دی 73 قسمه خلک چې نو هغه داسې دي چې دا به په ورځ د قیامت د الله جل جلاله د عرش د سوري لاندې چې نو هغه وي. په هغې کې به 2 کسان هغه ومي چې د دې د الله د رضا دپاره په آپس کې تعلق دنیا څه د لالچ او د غرض دپاره نه. نو الله رب العزت وی التی بیا تعلقات دا نه. نو تفسیر خازن کې یو سوال ذکر کړی چې بس دې آیت کې الله رب العزت وی چې التی بچینو لا بیع فیه ولا خلال، التی به نه بیع په کار راځي نه خلال نه دوستانه دا په کار نه راځي. او بل آیت کې راځي غالبا سورۃ بقره ده یا بل ځای نو آیت ده، نو بای کې الله رب العزت فرمای چې یوم اذن الاخلاء یوم اذن عدو بعضهم لبعض، دی بچیانو هغه د بعضی به د بعض د پاره چې نو هغه دشمنان وي دا دوستان، الا المتقین مگر سیوا چې نو هغه د متقیانو نه. نو معلومه ده شوه چې د متقیانو سره علما صلاحان نیکانو خلکو سره تعلق چې نو هغه ساتل پکار دی. ولی دغه تعلق دا وستا په ورځ د قیامت هم په کار راځي،
او د دینه ما سوا چې دا نور څومره تعلقاتونه دي الله وی دا ټول به پاتې دا بیا په کار نه راځي یوم یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلال نور یو تعلق چې نو هغه به په کار نه راځي سوا چې نو هغه د متقین او د صالحانو نیکانو خلقو د تعلق نه. الله دې موږ ته د هغوی تعلق نصیب کړي. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. نو واقبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دې آیت نه مخکې بل آیت کې نو هغه تیر شولو وجعلوا لله اندادا دوبه د اکتیانو مکې مشرکانو د الله سره شریکان چې نو هغه به جوړول. نو الله وی دوی د الله سره شریک ولی جوړی آیا دوی چې نو په خلقت کې د الله سره یو ځیول د ځمکې اسمان په پیدایش کې د الله سره یو ځیول د اوبو په نظام کې د الله سره چې نو هغه سم مدد او نصرت کوي نور څه چې نو هغه کارونه کوي د ځمکې نه په فصل لا وباسلو سره کوي صحت را وستلو کې کوي هوا چې نو هغه چلولو کې کوي یعنی کم یو کار کې دوی د الله سره چې نو هغه شریک دي د الله سره چې نو هغه مدد کوي د الله په شان یو شی پیدا کړي چې تاسو دا د الله سره چې نو هغه کوي شریک جوړوي. نو د الله سره څوک شریک نه دی. الله خو هغه ذات دی الله الذي خلق السماوات والارض الله هغه ذات دی چې دغه اسمانونه پیدا کړي والارض او ځمکه غالبا په اخرانو سپارو کې راځي التیو ذکر ذکر دی سورته حجرات دی یا کدس نو هغه یو کې ځکه زو حافظ نیم دور راتنه نه دو خو بهرال نو باغی کې نو هغه وی الله رب العزت الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض مثلهن چې الله رب العزت نو هغه و اسمانونه پیدا کړي والارض مثلهن او وی ازمکه د دې په شانتي پیدا کړي. نو الله وی هغه ذات چې هغه اسمانونه او ازمکه پیدا کړي دي نو آیا دوی په دې کې څه کړي نه. نو الله سره څنګه شریک جوړي وانزل من السماء ماء او راوري الله پاک د اسمان نه چې نو هغه اوبه تفسیر خازن دوه وجه ذکر کړي یو وجه چې نو آیدا ذکر کړي وانزل من السماء نو اسمان دا سم ونه دی اوچتو نو بر وریزي هم وي بر چې نو اسی وریزي نو وریزي هم اوچتي ځکه عرب چې نو هغه کله ما فوق فهو السماء چې نو هغه چې هر برشست چې نو هغه اسمان وي نو ځکه الله وی وانزل من السماء ماء او دویم چې نو هغه دا هم ممکن ده چې لاول الله رب العزت د برت نو هغه د خپل خزانو نه د وریزي ته باران راولېږي او بیا د ورجزې نه ښکته چې نو هغه دنیا ته باران راځي نو ځکه الله وی وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پس هغه را وباسي د دغه اوبو په ذریعه سره من الثمرات چې نو هغه میوې رزقا لكم ستاسو د خوراک لپاره او ځل د ثمرات نه چې نو هغه ثمرات د ثمرات جمع ده او ثمرات چې نو هغه ویل کېږي د هر شي نتیجې ته د هر یو کار چې نو هغه نتیجې ته خلک سموروي خلک وي ارستا د دې کار څه سمرته ته ملاو شو ته د څه فائدہ ملاو شو نو د هر شي نتیجې ته چې نو هغه سویل کېږي سمره چې نو هغه ویل کېږي نو د باغ میوې تم سمره د قیر وجه چې نو ویل کېږي چې کله دې په دې بوټو باندې ځان ستړی کې ارسو کې نو په اخر کې میوه ونیسي نو دی وجنه او غلې ته هم چې نو هغه سمره ویل کېږي لنډه د انسان د هر مهنت اخرنه انجام نتیجې ته دې چې نو هغه سمره ویل کېږي نو الله هغه ذات دې چې هغه او باس استاذ لپاره په دې باندې چې نو هغه میوې رزق لكم استاذ لپاره نو بعض علاقې داسیم دي چې په هغه کې نو هغه د کفروت وغیرہ چې نو هغه لکه مړه شو کېله شو کور شو نور د سدا شیزونه امرود شو اندوانه شو او همداس نو هغه په تور د غذا هم خړلې کېږي او دسې چې نو هغه پکې هم دی چې خلک دا خرڅ کی او د دغه په ذریعہ باندې چې نو هغه ځان لغله وغیرہ چې نو هغه دا واخلي لکه زمونږ د علاقې شولې د دې نه الوچې خوبانه یا شلتالو وغیرہ نو دا ټول چې نو هغه خلک خرڅي او بیا پاغي په ایواز او بدل کې چې نو هغه ساخلي ځان چې نو هغه دا نور شیزونه غنم وغیرہ دوار دا اخلي وسخر لكم الفلك لتجري في البحر الله غزاد الله چې نو هغه ذات چې هغه تابعدار کړي د استاد د پاره دا غټ غټ کشتۍ لتجري في البحر چې روان شي چې نو هغه په سمندر کې به امره د الله په حکم اوس وګوره دغه گاډي سره روان کړي موټر سایکل روان کړي موټر روان کړي ټریکټر روان کړي ټرک روان کړي نو وس دا خو نری چې نو هغه کلچ پلیټ دی نری چې نو هغه تار دی دغه چې نو دا رسۍ د قصيري دا خو دغه شیز ته چې کتل او دغه دا د دې قابو کول نه دی دا خو الله د انسان د پاره چې هغه قابو کړی کله دی الله د امر اوچت کی هغه ټيري هغه جوړي هغه کلچ پلیټي هغه بریکي هغه ټول شیزونه پکې خلک سوی بریکي پیل شو بیا سوی بریک چې نو هغه پیل شو نو وس دا څنګه پیل شو د الله امر چې نو هغه دی اوچت شو نو الله وی دا تمام مسخر کړی د تاسو خپل څه کمال دا نشته
لتجري فی البحر چې دریاب کې چې نو هغه چلیږي به امره د الله په حکم سره. وسخر لكم الانهار او الله تابع درکړي ستاسو د پاره چې نو هغه نهرونه د سیند خوړ دی ولده هغه نه خلق راولي پټي ارسپي وبکي دا ټول څنګه چې دوی به کم طرف بیاي چې څنګه سړی خلق چې نو هغه بیاي بیل شي وਹੀ پاکه طرف وسره وبرواني نو الله رب العزت چې نو هغه سره قدرت کامل ده. الله دې موږ ته صحیح نصیب کړي ده. قول او آئے ورتے پیغمبران لعبادی الذین زما بندگانو آغت آمنو چی ایمان راوڑے یقیم الصلاة چی قائم ساتی منزل را وینفقو خرچ نکڑی ممال آغسن رزقناهم چی رزق ورکڑے مونگ دی تسرن پپٹ و علانیتا نو پخکارا من قبل ایاتی مخکر دین چی راشی یومن آغورز لا بیعون چی نبی اغستل خرسول فیه پاغی کی ولا خلال او ندوستی انداو پکار نرازی. الله الذي الله اغزاد دے خلق السماوات والارض چی پیدا کړي اسمانو نازمکی وانزل من السماء او نازل را ورید اسمان نما ان ابا فاخرج به پس راویستل داغه په ذریعہ من الثمرات میوه رزق لكم چا خبار د خوراک تاسو وسخر لكم الفلك او تابع کړل تاسو د پاره کشته لتجري فی البحر چ روان وي په سمندر کې به امره په حکم داغه الله وسخر لكم الانهار او تابع کړي دي تاسو د پاره نهرونه.